نو د ښار خلکو متعلق دا مشهوره ده چې دوی د خپلو تورسرو ډېر احترام کوي. صحیح ده؟ تاسو هم کوئ که نه؟ داسې کمزورې غوندې اواز زنده‌باد. عرض دا دی چې زموږ دا د ښار بوډېګانې وایي چې دا د مغرب وخت دی، دا د ماښام 15 وخته یو ځای کېږي او په دې کې چې بنده کومه دعا کوي الله کریم دا دعا ده چې دا هغه مستجابه ګرځي. نو خبره بده نه ده، خبره بده نه ده. نو په دې نیت باندې دعا کې شامل شئ چې موږ د الله کریم نه څه غواړو هغه موږ له راکړي انشاءالله. نه یقیني خبره ده. دعا دپاره چې کم لاس پورته شي هغه خالی واپس نه راځي. دعا دپاره کومه جولی خوره شي هغه واپس خالی نه راځي. محبوب صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چا چې الله نه څه وغوښتل نو الله کریم ورته هغه عطا کړي چې څه یې غوښتي دي. که هغه عطا نه کړي راتلونکي یو تکلیف چې دی هغه ترې لرې کړي. چې څه یې غوښتي دي هغه عطا نه کړي او راتلونکي تکلیف هم ترې لرې نه کړي نو هغه تکلیف ورته آسانه کړي. نو بیا فرمای چې دا غوښتونکي چې څه غواړي دام ورنکی راتلونکي او تکلیف هم ته لره نکی هغه تکلیف هم وتا آسان نکی. نو بیا رب دغه دعا اجر مقرر کی. رب دعا اجر مقرر کی. دا اجر بیا په یو کڅوړه کې واچول شي. کڅوړه پیژنې څه ته وایي؟ دا کپڑے تیلې ته وایي کڅوړه. دې کڅوړه کې واچول شي. الله کریم حکم کوي چې زما د عرش نه لاندې کومه خزانه ده دې کې محفوظ کوي. کله به چې روز محشر وي او تله د اعمالو به کېښودلی شي آقا ارشاد فرمایي وایي که نه صلی الله علیه وسلم تله د اعمالو کېښودلی شي او په هغې کې اعمال صالحه په یو چابړی کې کېښودل شي او اعمال سیئه ناکاره عملونه په بله چابړی کې کېښودل شي او د دغه مسلمان چې دی اعمال صالحه والا چابړی چې دی سپکه وي پورته وي او اعمال سیئه والا ناکار عملونه والا چابړی درنی کتی. الله به حکم ورکوي ملائکو ته لږ د ده نامې اعمال راواړوئ وګورئ کومه نیکي خو پاتې نه ده چې هغه په دغه چابړی د نیک اعمالو کې واچوي. ملائکه د الله په حکم باندې نامې اعمال به وګوري عرض به کوي نشته. الله به بیا حکم کوي بیا به آړی راړی بیا به عرض کوي نشته. درېیمه پیره بیا الله حکم فرمایي بیا وګورئ بیا به عرض کوي کریم خدای نشته. بیا به آقا ارشاد فرمایي ښه دې یو وخت کې ما نه سوال کړی و دې یو وخت کې ما نه سوال کړی و. دا ترجمه اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظ مبارک نه ده. دې یو وخت کې ما ته دست سوال دراز کړی و. دې یو وخت کې ما ته چې دی دا د سوال جولی خوره کړې وه نو ما نه چې څه غوښتي وو ما نه ورکړي. ما نه څه غوښتي وو ما نه ورکړي. راتلونکي تکلیف مې ورته نه لرې کړی. دا تکلیف مې ورته نه آسان کړی خو ما د ده دا اوږد لاسونه سوال لپاره او دا خوره جولی سوال لپاره چې دی د دې مې ولا اجر مقرر کړی دی. د ده په نوم باندې زما د عرش د خزانه کې پروت دی هغه راواخلئ. آقا ارشاد فرمایي وایي که نه صلی الله علیه وسلم کله هغه کڅوړه راوړل شي او تله د اعمالو کې د نیکۍ او د ښېګړو په چابړی کې واچول شي هغه به دومره اجر وي چې دا چابړی به دومره درنه شي چې دا میدان محشر پورې به ولګېږي او د ګناهونو دا چابړی چې دا به سپکه پورته لاړی. نو ما تاسو نه سوال تاسو نه تپوس کوم چې دا دعا دپاره اوږد لاسونه خالی واپس رالل دا خوره جولی خالی واپس راله نه. نو په دې نیت باندې غواړئ چې آقا فرمایلی دي چې تا غوښتې دپاره سوال جولی او لاسونه دې اوږده کړل دا خالی واپس نه راځي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعلم ما لا نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك
أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسرطان وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا واغفر جميع موتى المسلمين. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا باغيا إلا قطعته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا حيران إلا دللته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.